أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقام ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. دا سورہ آل عمران دے او آیات نمبر دے 28-29. لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندنس مؤمنان کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانونا ومن يفعل ذلك او چاچی وکو دا کار کافرانو دوستان ونیولا فلیس من الله فی شیء نو نبوی د الله د دین نه په هیڅ شیز الا ان تتقوا مگر که تاسو یریږئ د هغوی نه منهم د هغوی نه تقا په یرې سره ویحذرکم الله نفسه او یرئ تاسو الله تعالی د خپل ځان نه وإلی الله المصیر او خاص الله طرف ته واپسی ده. قل ورته ووایه ان تخفوا که تاسو پټوئ ما هغه شی فی صدورکم چې په سینو ستاسو کې دي او تبدوه یا ښکاره کوئ یعلمه الله پوهیږي په هغې باندې الله ویعلم او پوهیږي ما په هغه څه په السماوات چې په اسمانونو کې دي وما په هغه څه په الارض چې په ځمکه کې دي والله الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شیز باندې قدرت لرونکی دی. مخکې د نسواراو او د مشرکانو په باطله عقیده باندې رد وشو نو اوس الله تعالی مؤمنان منی کوي چې د دیو سره دوستانې مه ساتئ د دیو عقیدې خرابې دي د لا اله الا الله مسله چې نه مني د توحید مسله چې نه مني نو الله مؤمنانو ته وایي داسې کسان داسې خلک په دوستانه باندې مه نیسئ د داسې خلکو نه بایکاټ وکئ د دیو عقیده ټیک نه ده چې دیو د ځان نه څه خبرې جوړې کړلې چې موږ به جنت ته ځو او یو څو ورځې به چې دی نو اور ته ځو بیا جنت زموږ ځای دی دا په کوم ځای کې دي الله ویلي د ځان نه عقیدې جوړې کړلې نو الله تعالی وایي چې د دیو سره بایکاټ وکړو. او دویم ربط یې دا ده چې مخکې آیاتونو کې د الله تعالی تعظیم ذکر شو د الله تصرف اختیارات چې هغه په مؤمن باندې واجب دي او هغه معامله د الله تعالی سره وه وس معامله د مخلوق سره ده مخلوق سره چې کومه د الله تعالی دشمنان دي او د الله تعالی نه منکر دي د الله تعظیم نه کوي نو د دیو سره تاسو دشمنی وکئ د دیو سره بایکاټ وکئ د دیو سره دوستی مه کوئ. دا دوستی به څنګه پکاري او څنګه به نه پکارو دې ته موالات الکفار وایو موالات الکفار دوستی د کافرانو سره دا درې قسمه ده او په دې ځان پوهه کول پکار دي. اول نمبر دا ده چې کافر چې هغه یو کار کوي او ته په هغې باندې راضي شي چې کافر یو کار کوي نمبر ایک دا ده چې کافر غیر مسلم یو کار کوي او ته په هغې باندې راضي شي هغه بت ته سجده کوي او تم ووایې چې زه هم بت ته سجده کوم او یا د هغې دې کار ته ټیک ووایې د هغې دې کار ته ټیک ووایې نو یوه دوستي دا ده چې ته کومه عقیده لرې نو زه هم هغه عقیده لرمه سړی دې حد ته ورسیږي
نو په دې باندې سړی کافر کیږي، په دې باندې سړی څه کیږي؟ کافر کیږي. چې کافر څه کوي؟ بت ته سجده کوي او ته وایې چې زم به کومه. چې کافر کومه عقیده لري او ته وایې چې زه به هم لرمه. چې کافر یو کار کوي او ته هغه کار ته ټیک وې، نو په دې باندې سړی کافر کیږي، کفر ته په دې باندې رسیږي. د ملت اسلامی نه دا سړی خارج دی، مسلمانانو د جماعت نه چې دی نو خارج شو او مرتدم شو، کافرم شو مرتدم شو او د ملت اسلامی نه خارج شو. په دویم نمبر کې دوستانه دا ده چې د هغې نه من راغله، دا به م نه کې. هغه دا ده چې ته ورسره تعاون وکې د کافر سره او د هغې په دین باندې او د هغې په طریقه باندې ته راضي نه یې، د هغوی دین درته باطل ښکاري، غلط درته ښکاري، خو ته ورسره چې دی نو تعاون وکې او تعاون ورسره په کفر کې وکې، په شرک کې ورسره چې دی نو تعاون وکې، نو په دې باندې سړی کافر کیږي نه، خو ګناه کبیره ده، ګناه کبیره ده، غټ ګناه ده او د دې نه به چې دی نو توبه پکاري، توبه به ترې وکاږي د دې کار نه. لکه مونږ مخکې ویلو که نه، لکه مسلمان به له بتخانه نه جوړوي، کافرو له بتخانه نه جوړوي، مرکز به له نه جوړوي د بتانو. مسلمان بادشاه دی، جماعتونه به جوړوي، مدرسې به جوړوي. تا ته چا ویلي چې بتخانې جوړوه؟ مونږ ویلو د بتخانې حفاظت کوه. مسلمانان به څه کوي؟ د کافرو د مرکزونو به حفاظت کوي، بتخانې به ورنه جوړوي. دا ګناه کبیره ده. مسلم حکمران دی نو هغه به جماعتونه او مدرسې آبادوي او دا ولا بتخانې جوړوي. د سعودي د دوبۍ هغه مشران هغه هم بتخانې جوړوي. دا د مسلمان کار دی، نو د مسلمان د مؤمن کار دا نه دی چې د شرک اډې جوړوي او د شرک مرکزونه جوړوي. دا خو سره ته تعاون کې، دا خو سره چې دی نو ته مدد کې. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، د ګناه او د سرکشۍ په کارونو کې به تعاون نه کې. وتعاونوا البر والتقوا، مؤمن به څه کوي؟ د تقوا او د نیکۍ په کارونو کې به تعاون او مدد کوي. نو په دې باندې سړی کافر کیږي نه، خو دا سړی فاسق دی او فاجر دی او ګناه کبیره کړله. او دریم نمبر چې دی نو هغه دا ده چې یو سړی د کافرانو تعظیم وکړي، تعظیم یې کوي، احترام یې کوي. نو د دې احترام او د دې تعظیم نه هم من راغله چې ته ورته سلوټونه کې، سلوټونه به ورته نه کې، نه به ورته ټیټېږي، نه به احترام کې. د دې نه من راغله. مسلمان یې سر اوچت ګرځوه. تا ته چا ویلي چې کافرو ته چې دی نو ټیټېږه؟ دا مسلمان کار نه یو. د ترک هغه صدر نه دی، الله دې حفاظت وکړي، بس دقه یو سړی دی، سر یې اوچتي، کافرو ته چېرته چې دی نو ټیټېږي نه. د هغه پوپ سره ملاقات د عیسایانو د پادري سره، نو 2 تصویران دي. نو د پوپ سره څوک ملاقات کوي نو هغې له ورکوټې کرسۍ راوړي، پخپله په غټه کرسۍ ناسي، اوچت ناسي. نو اردګان نه د ترکي صدر و، هغه ورسره ملاقات کولو او تل زه په دې وړوکې کرسۍ نه کښېنوم، ته چې څنګه په کرسۍ ناسې دغه شان برابره کرسۍ به کښېنوم. دې ته مسلمان ویو. او د دوبۍ دا وله تللي نو دا ورته لاس په نامه باندې چې داسې ولاړلي، داسې ورته ټیټ شو دي. غلامانو دغه کار نو مسلمان به چې دی نو سر اوچت کړي. نو سلوټونه او تعظیم کول او ټیټېدلو دا ناجایز دی، دا به نه کې. 2 کارونه منه دي، حرام دي، او په یو کار باندې سړی کفر ته رسېږي. نو دا به چې دی نه پکار. او نور سړی ښه اخلاق د کافرو سره چلولی شي. دواړه طرفونه به چې دی نو اعتدال نه به کار اخلي. ځینې خلک په دې کې افراط تفرید کوي، کمې زیاتې کوي.
چې بالکل دشمنی پکار ده او احسان او همدردی دا بالکل نه ده پکارو، نه داسې نه ده. احسان همدردی دا بم کې نبی علیہ السلام چې د کافرو سره کم احسان کم همدردی کړله د دې په دنیا په تاریخ کې نظیر نشته. نبی علیہ السلام یې د مکې نه ویستو که نه، د خپل ابایي ښار یې و دقې مشرکانو، او چې واپس نبی علیہ السلام مکه فتح کړله دا ټولې وجلې هم شو، دا ټولې ګرفتارولې هم شو، نبی علیہ السلام ټول معاف کړله. او کله چې په جنگونو کې قیدیان راغلي د مشرکانو د کافرانو، د هغوی سره څومره احسان کړی دی، صحابه کرامو ورسره څومره کړی دی، څومره همدردي داسې د خپل بچو سره څوک نه کوي کوم چې د کافرو سره کړی دی. نو دغه به هم کې خام احسان همدردي. یو کافر بیمار شو تپوس لی ورشه، مدینه کې نبی علیہ السلام یهودي تپوس له ورغلی دی، او که هغه علاج سره نه یو پیسې نه یو نو علاج یې وکړه، اسپتال ته بوځه، دوایي وله وکړه، ښه اخلاق به چلی. نور دغه تعظیم نشته، احترام نشته، او هغه چې کم کار کوي هغې ته به ټیک نه وی او د هغې سره به تعاون نه کوي. نور احسان ښه اخلاق ورسره چلوه. نو دی آیات کې الله تعالی دا فرمایي لا یتخذ المؤمنون ندی نسی مؤمنان الکافرین کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه، چې مؤمنان پریدي او کافرانو سره چې دینو دوستی جوړه کی. نن دی عربو ته وګوره که نه، مسلمانانو سره څومره سخت دي او کافرو ته چې دینو څومره نږدې دي. او قرآن څه ویو؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء وللکفار رحماء بینهم. محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري د کافرو په مقابله کې سخت سخت، خو په خپل منځ کې څه دي؟ رحمدل دي. مؤمنان به چې دنو په خپل منځ کې څه دي؟ رحمدلي. نه کافرو ملک ته ورځه تعالی نشنلټي درکوي، مسلمان ملک ته زه تعالی نه درکوي، مسلمان ملک درله نه درکوي. نو دا الټه دي، ښه الټه روان دي، الټه دي. نو الله تعالی وایي چې نه دي نسي مؤمنان کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر المؤمنین، په غیر د مؤمنانو نه، سوا د مؤمنانو نه چې کافران ونیسي. ومن یفعل او چا چې وکړو دا کار، ذالک دا کار دا دوستانه ورسره وکړله د زړه نه، نو فلیس من الله فی شیء، نه به وي د الله د دین نه په هیڅ شیز باندې. په شیئن کې دا تنوین چې دی دا تنکیر او تحقیر د پاره دی. فی شیء حقیر من دین الله، یعنی د الله نه به د په معمولی حفاظت کې هم نه یو، د الله سره به هیڅ تعلق نه یو، د الله د دین نه او په هیڅ شیز باندې نه یو. یعنی الله تعالی په خپل حفاظت چې دی اوچته یو، چې د کافرو سره دوستی وکړله نو الله پاک به څه کوي؟ حفاظت به خپل اوچته یو. الا ان تتقوا منهم، مگر که تاسو یریږئ د کافرانو نه تقاتن په یری سره، نو بیا به څه کوي؟ نو بیا په ظاهره کې ووایه په ژبه باندې چې زه ستا ملګری یم، خو د زړه نه به چې دی نو بیا نه وی. اوس په تا باندې ظلم کوي، وجنې دي او لاسونه او خپې د نه کټ کوي او نیولی یې قسما قسم ظلمونه در باندې کوي، نو بیا په ژبه باندې ووایه، د زړه نه به چې دی نو نه وی. موالاتهم باللسان دون القلب، بیا ورسره دوستی په ژبه باندې وکړه او په زړه نه به ورسره چې دی نو دوستی نه کوي. او دا رخصت دی، عظمت نه دی خو رخصت دی. عظمت دا دی چې ته په خپل خبره باندې په توحید باندې کلک پاتې شي، او که ته شهید شي جو دا خو ځان د اوچت مقام دی، شهادت تا ته میلاو شي. او که دغه نه نو اسلام کې رخصت هم شته، ښه
رخصت دا ده چې سړی د کفر کلمه په جو باندې ووایي او په زړه کې سړی مطمئني نو که سړی یریږي بیا کولی شي او داسې عمار رضی الله تعالی عنه باندې مشرکینو ظلم کولو زیاتې کولو نو هغه څه خبرې کړوې نبی علیه السلام له راغې وایي ما خو داسې داسې ویل دي نبی علیه السلام ورته وایي زړه دې څنګه و وایي زړه مې په ایمان باندې مطمئن و وایي زه ټیک ته وایي ویحذرکم الله نفسه او یری تاسو الله تعالی د خپل ځان نه د دې څه مقصد دی یعنی د خپل عذاب نه چې دی نو یریو چې د کافرو سره دوستي وکړه د زړه نه نو بیا به څه یو بیا به الله تعالی سزا درکوي الله تعالی به نه خپل حفاظت اوچت کی او عذاب به درکوي نه خپل عذاب نه میری او ویل الله المسویر او خاص الله ته ورګرځیدل او خاص الله ته چې دنو واپسی ده یعنی که کافر د دنیایي نقصان درکې خو آخرت خو دې نشي خرابولی که نه دنیایي نقصان به نه درکې خو آخرت دې نشي خراب کولی آخرت ته چې دنو ور روان دی او ګورې دام پکې واوره که ستا د دوستۍ نه مسلمانانو ته خطره وه نو ویل الله المسویر ګورې الله طرف ته به چې دی نو ورځي الله به درنه تپوس کوي الله به چې دی نو سزا درکوي او دی وایي چې دی نو په افغانستان باندې چې دی نو امریکې حمله کوله نو ما څه کړی دی وله چې دی نو اډې ورکړي او دا ټوپک ماما و ښه نه څوکیدارو او دی وله چې دی نو اډې ورکړي وایي راځئ دا چې د زړه نه دوستي نه وي نو نور څنګه یو نو اډې وله ورکړلې او مسلمانانو یې پې چې دی نو هلته ووجله نو وایي ما څه کړی نو تا به څه کړی خو جنګ به دې کولی که نه وایي هغه هم زما مسلمان ورور دی که نه جنګ به دې کولی ټوپک به دې راغستی وی تا خو چې دی نو ټول بجټ خو تا وخوړو عوامو یینې تا وسکللې او ته وایې زه جنګ نشم کولی او ستا نه خو کشمیر هم لاړو او ټول بجټ ته خوري نو دغه حالات دي نو چې کافرو سره دوستانه کوي نو بیا دې الله تعالی خپل مدد اوچت کړي که نه مدد ترې لاړو که نه کشمیر هم ترې لاړو او دغه شانتې کې سر په دکې باندې چې دی نو ګرځي نو دا وباګانې به نه راځي وبا د وایي کرونا وایرس دی اوسه پورې هېڅ هم نه و یو مریض هم نه و خو چې بې پرون IMF اعلان وکړو د ډالرو چې په کم ملکونو کې چې دی نو متاثره دي د دې وبا نه متاثره دي نو هغې ملک نه به موږ امداد ورکوو نو بیا بیګا په لږ ساعت کې ادارې او تعلیمي ادارې او مرکزونه او هر څه چې دی نو بند کړله مخکې یو مریض هم نه و اوس چې نو په سوونو شو هسپتالونه وایي ډک شو یو اوس به رپورټ امریکې له ورکوي چې دومره مریضان دي که نه ډالر یې پې اخلي دا داسې مخلوق دی منافق زلزله چې دی نو راغل نه وه او که د چا کور روغ هم و هغې په خپله په زور باندې خپل کور راچیلو چې ماته څه میلاو شي د داسې خلکو څه به څه کوې نو الله دې رحم وکړي نو په داسې قوم باندې به الله تعالی وباګانې نه راولي په داسې ټایم کې چې دی نو الله ته رجوع پکار دی الله ته سړی رجوع وکړي دا د الله عذاب دی دا زموږ د ګناهونو او د نافرمانو په وجه باندې الله تعالی خپل عذابونه چې دی نو نازلوي قهر به نه نازلیږي په دې امت کې کومه نافرمانی وي هغه په دې کې موجود ده پخواني امتونو کې به یو ګناه و په دې امت کې هر ګناه راجمع دی هر نافرمانی سود خوري سوی د الله او د رسول سره جنگ کیږي اجتماعي طور چې دی نو جنگ روان دی د الله او رسول سره نو رحمت به د کم ځای نه راځي عذاب به نه نازلیږي څه او توجه او رجوع الله ته نشته چې سړی الله ته رجوع وکړي یو وایي چې دی نو پلانکې ملک به وایي ویکسین جوړی او د ویکسین او د ګولو د دوایانو په انتظار دی او الله ته رجوع چې دی نو نشته توبه پکار دی اجتماعي توبه چې موږ نافرمانیانو پرېږدو سود چې دی نو هغه اجتماعي طور د هغې نه سړی توبه وکاږي
او اوس پکې لا دا خبره هم ده چې په عربو کې په سم ملکونو کې جوماتونه هم بند کړلي چې منځونه په کورونو کې کوي. نو د دې علاج خو چې دی نو جومات دی. جومات ولې بند دی؟ علاج چې دی نو منځ دی. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. په دې حالت کې به نبی علیہ السلام څه کوله؟ مانځه ته به رجوع کوله. صبر دی او صلات دی، منځ دی او د الله تعالی بندگی ده. الله تعالی موږ سره لپاره پیدا کړو، د خپل بندګۍ لپاره، د خپل اطاعت لپاره، او داغه دا دین چې دی نو دا غالب کول، دا قرآن نظام چې دی نو دا غالب کول. نو خلق دا نه کوي، نه څوک د الله بندگی کوي، نه څوک د الله دین چې دی نو غالب کولو ته تیار دي. د داسې انسانانو مثال ډیران نه دی. نو څه دی؟ په دې به وبا نه راځي څه؟ الله تعالی یو قوم ختموي، د هغې په ځای بل قوم راولي چې هغه به د دین کار کوي. چې په چا کې دین نه یو نو هغه مړی دی، هغه لاش دی، په هغې څه کوي؟ نو الله ته چې دی نو څه به کوې؟ رجوع کې توبه وکاږي. توبه چې په هر کور کې چې دی نو خلک ماشومان زنانه راجمع کړو، الله نه دعاګانې وغواړو، الله ته رجوع وکړو، توبه وکاږو، استغفار ووایو، او منځونه جوماتونه چې دی نو هغه آباد کړو. سهار مانځله چې دی نو څوک نه راځي، داسې پراته یو. او چې 8 بجې شي د الله لارې کوڅې ډکې رواني، او چې د الله د عبادت ټیم دی یو قسم نه یو، صرف یو څو بوډاګان به راځي. او په دنیا پسې دا 8 بجو کې ته بیا ګوره که نه، دا خلک په دنیا پسې ورپسې، دنیا دې مخکې او دیو پسې ورمنډې وایي. نو د دې علاج چې دی نو هغه دا دی چې الله ته سړی رجوع وکړي، ذکر اذکار کوي. ذکر اذکار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا وایه 3 کرته سهار او 3 کرته ماښام وایه. خو چې د الله نافرماني در پکې موجود وه، دا اذکار ګوره بیا کار نه کوي. یو سړی سود کوي که نه، سود کوي او هغه تسبیح اړوي، نو دا ذکر څه پیدا کوي؟ دا خو پې الټه لعنت ویو. نو اول به د الله نافرماني د ځان نه وکاږي، توبه به وکاږي، بیا به اذکار کې، بیا به د الله نه دعاګانې کې، نو الله به پیدا کوي. او دغه شان اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، دا ویل پکار دي. او ماشومانو له دا په دې غاړه کې هم واچوئ. ماشومان خو دعاګانې نشي ویلی، نو دا ول په غاړه کې واچوئ. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، دا دعاګانې وایي. آیت الکرسی د هر فرض مانځه نه بعد دغه شان آخرني 3 سورتونه سحر او ماښام دا په ځان باندې شوب کول، او دعاګانو له چې دی نو سړی زور وکړي. دعا عبادت دی، دعا باندې الله خوشحالیږي، او چې څوک دې نه غواړي نو الله تعالی خفه کېږي، ناراضه کېږي. دعاګانو ته رجوع پکار ده. ښه ویل الله المصویر، او خاص الله ته ورګرځېدلي، یعنی الله تعالی به درنه چې دی نو تپوس کوي، او چې ستا د لاسه چې دی نو مسلمانانو ته ضرر رسېدلی و، او د کافرو سره دوستي کړې، او مسلمانانو ته چې دی نو ستا د لاسه نقصان رسېدلی و، نو الله به درنه تپوس کوي. آخرت را روان دی، الله له به چې دی نو ورځي که نه به ورځي. بس دی دا یو آیت پوره دی. لا يتخذ المؤمنون الكافرین، ندی نیسي مؤمنان کافرانو لرا اولیاء دوستان، من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه. ومن یفعل، او چا چې وکړو دا کار، ذلک دا کار، یعنی د زړه نه ورسره دوستي وکړله، فلیس من الله فی شیء، نه به وي د الله د دین نه په هېڅ چیز باندې، نه به وي د الله د حفاظت نه، نه به وي د الله د تعلق نه په هېڅ شي. الا ان تتقوا، مگر که تاسو یریږئ منهم د دې کافرانو نه، تقا په یرې سره. نو بیا به څه وکړي؟ که تاسو یریدئ نو ظاهري طور په ژبه باندې ووایه، خو د زړه نه به چې دی نو نه وی. ویحذرکم الله نفسه، او یری تاسو الله تعالی د خپل ځان نه، یعنی د الله د خپل عذاب نه م یری او د سزا نه. ویل الله المصیر، او خاص الله طرف ته واپسې ده، الله به د نه بیا تپوس کوي. ووایي جي
بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين على المسلمين كافرين أولياء دوستان من دون المؤمنين سوى المؤمنان ومن يفعل وتأتي ذلك لا